باندې له ساروي واغستو او هغه ساروي دغه واپس کو تختید ورک شو. نو آیا اوس د دې سړی په باره کې څه حکم دی د شریعت دې بسې چل کوي؟ نو د هغې لپاره خپل صورتونه دي. د کوم سړي چې د قربانۍ دا ساروی اغوستی دی دغه سړی به یا مالدار وي او یا به غریب وي. که دی مالدار و د بل ساروي د اغوستو وس او طاقت یې کېدو نو علما فرمایي په ده باندې لازم دی به بل ساروی اخلي. که چېرې دا سړی غریب و د بل وس یې نه کېدلو نو بس هغه ساروی چې ته اغوستی ورک شو د ده نه بس خیر دی په ده باندې دویم ساروی اغوستل لازم نه دي. اوس که چېرې یو انسان دویم ساروی واغوستلو کله چې انسان نه ساروی ورک شو او هغه انسان دویم ساروی واغوستلو علما فرمایي دغه انسان که مالدار و نو دی به هغه زوړ ساروی واپس ورته رامین شولو. دوه ساروي ورسره شولې یو یې نوی اغوستی یو ورسره هغه زوړ ساروی ورسره دی واپس رامین شولو. علما فرمایي دې انسان باندې د یو ساروي قرباني لازمه ده. دی به له ادوانو نه د یو قرباني کوي بل ساروی به ځان ته که پاتې کوي که هر څه یې که قرباني کوي دته اختیار دی. لیکن هغه غریب انسان چې په ده باندې دویم ساروی اغوستل لازم نه و هغه یو یې اغوستی او هغه ترې تښتېدلی دی یا دې چا پټ کړی دی دویم ساروی اغوستل پرې لازم نه دی. لیکن د دوباره ځانه بل ساروی واغوستو پیسې قرض کړې یا وغیره علما فرمایي هغه زوړ ساروی د دې غریب انسان نه پیدا شو نو دا غریب سړی به اوس دا دواړه قرباني کوي. مالدار سړی به یو قرباني کوي او دا غریب به دواړه قرباني کوي. اوس وجه څه ده؟ وجه دا مالدار سړی چې دی په ده باندې قرباني لازمیږي په وخت د قربانۍ کې. کله چې د قربانۍ ټیم راشي هغه وخت کې د باندې قرباني لازمیږي. که یو ساروی نه و دی به دویم اخلي هغه وخت کې به یې ذبح کوي. ساروی به حلالی نو یو ساروی یوه قرباني په ده باندې لازمه ده. لیکن دا غریب سړی چې دی د باندې قرباني لازمه نه ده لیکن د چې کله دویم ساروی واغوستو د دا باندې چې قرباني لازمیږي په وخت د اغوستلو کې لازمیږي. کله چې دا غریب سړی ساروی اخلي د هغې بیه کوي د هغې بیې په ټیم کې په ده باندې دغه قرباني لازمه ده. په ده باندې مخکې قرباني لازمه نه ده. غریب سړی دی په تا باندې قرباني لازمه نه ده. اوس یې ته په ځان باندې په زور لازمي بیا دواړه حلاله وه ذبح کوه نو دغه انسان به بیا دواړه ساروي چې دی ذبح کوي. او کم چې مالدار سړی دی نو هغه به یو ساروی زر ذبح کوي چې په هغه باندې صرف قرباني لازمه ده او په یو سره د هغه غاړه ازادي. او د غریب په تا باندې خو د سره قرباني شته دی نه او چې ته اوس ساروي اخلې بار بار او په ځان باندې په زور لازمي بیا به دواړه چې دی قرباني کوي. بل چې د قربانۍ متعلق انشاءالله چې پر روانه جمعه باندې د قربانۍ فضیلت او غیره دا به بیان کوو. یو څو مسایل تاسو بیا نور بیانوم چې یاره کله څوک یو ساروی اخلي او په هغې کې عیبونه وي نو هغې کې به کوم عیبونه له معتبر دي. یو دا چې کله یو ساروی ګوډ دی او دی تلل نشي کولی په هغې ساروی باندې هم قرباني نه کېږي. هغه ساروی به سړی نه لي چې هغه ګوډ یې تلل نشي کولی بل هغه ساروی چې د هغې غوږ کټي یا وغیره لکۍ دې کټوي نو په دغه ساروي باندې هم قربانۍ نه کېږي. دغه رنګې یو ساروی دی د هغه غاښونه نشته دی غاښونه یې نشته دی نو په هغه باندې هم قرباني نه کېږي چې دی خوراک نه شي کولی. اوس که فرض یو غاښ نشي نه او د خوراک کولی شو په هغه صورت کې بیا جایز دی. اوس یو سړی دی او دا ساروی واغستو قربانۍ لپاره روغ رمټ و خو چې ده کور ته راویستو نو هغه ساروي چې دی منډې کړې یا څه او دی راولېدو خوږ شو ما شو پی ماتو شو وغیره سترګې ترې راووتله اوس پرې قرباني کېږي که نه کېږي نو اوس هم دغه جایز ده قرباني ځکه چې دا د قربانۍ لپاره واغستلو او په هغه وخت کې دی صحیح روغ نو دغه حادثه چې دی دې لره مانع نه ګرځېږي په دې باندې قرباني کول جایز دی. البته که مالداره کس او دی دویم ساروی واخلي نو هغه د ده لپاره ډېره غوره خبره ده. او انشاءالله چې نور بقیه مسایل به د روانې جمعې په ورځ باندې د قربانۍ متعلق تاسو بیان کړم. رب کریم دې موږ تاسو ټول له خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. درود شریف ووایئ اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك.